بدایع الصنایع د فقه حنفی یو معتبر کتاب دی. هغه کې علامه کاسانی رحمه الله لیکلی دی چې زکات په اصل کې په دوه قسمه دی. یو زکات فرض وی، یو زکات واجب وی. فرض زکات هغه زکات ته چې د مال په بدله کې په انسان باندې لازم شي. سونا، چاندی، مال تجارت، مویشی، نقد رقم، د دې سيزونو کې چې په انسان باندې کمې پیسې شرعي طور سره سالانه سال تیرېدلو نه پس لازمیږي دته زکات وای. او واجب زکات چې د انساني جان د شکرانې په طور باندې انسان باندې واجبېږي نو دته واجب زکات وای. لکه صدقه فطر، د رمضان روزه انسان اونیسی صحیح سلامت، بیا انسان نه کوتاهی شوی خامخا په اعمالو کې، په روزه کې انسان صدقه فطر ورکی نو دو فائدې پکې. یو خو د روزو پاکوالی شي، بل د مسکینانو د پاره د خوراک ذریعہ وګرځيږي. د کشان مال هم په دوه قسمه دی. یو هغه مال وی چې هغه نه تعبیر کیږي سونا، چاندی، مال تجارت، مویشی، حیوانات چې کم دي، اور نقد پیسے. او دویم قسم چې کم مال دی هغه ته ویل کیږي چې کم د ځمکې پیداوار وي، میوجات، غلجات، سبزیانې. نو په اولنی قسم سونا چاندی کې چې کم پیسې لازمیږي هغه ته خو زکات وای. او په دې دویم قسم مال کې چې کم پیداوار دی، میوجات، غلجات دي، نو چې کله د دې کټوتی وشي نو دې کې په انسان باندې عشر لازم شي.